علماء کرامو، صوفیاء کرامو او عام مسلمانانو رونو، دا عقائد و جہان، زینت کون و مکان، نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ولادت با سعادت او د سیرت طیبه متعلق یو مبارک محفل جوړ دی. رب ذوالجلال د دې نورانی روحانی مجلس برکات زموږ استاد نصیب کی. رونو د دې موقع مناسبت سره حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم تفصیلی بیان فرمایلی دی، ناتیه کلام هم پیش شوی دی. زه صرف ستاسو په خدمت کې یو څو خبرې عرض کوم. الله تعالی دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. رونو د دواړو جهانو سردار مبارک هغه محسن انسانیت دی، د تمام انسانیت محسن دی او د تمام عالمونو د پر الله تعالی رحمت را لېږلی دی. د هغه مبارک پیغام د تمام عالم د پاره د رحمت پیغام دی. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغه مبارک سیرت، د هغه مبارک صورت پاغي باندې زمونږ علما مونږ ته بیانونه کوي. زمونږ استادو ذمہواری دی چې کوم پیغام مونږ ته په داسې مجالسو کې ملاو شي چې بیا د هغه پیغام د عملي کولو مونږه کوشش وکړو. دغه مختصره حصہ د الله تعالی د کلام چې ماول استا رب ذوالجلال پدې کې مؤمنانو ته حکم کوي، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. اے د ایمان خاوندانو، تاسو د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم حکمونه اومنئ. اذا دعاکم لما یحییکم، ځکه د الله تعالی بلنه او د رسول صلی الله علیه وسلم بلنه هغه طرف ته چې تاسو ته زندگی درکړي. اذا دعاکم لما یحییکم، تاسو کو ژوند غواړئ، حیات غواړئ، زندگی غواړئ، نو د الله تعالی په دعوت او داغه د رسول صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې لبیک وایي. او بیا اذا دعاکم د علماء حضراتو هغه ته دا خبره معلومه ده، عوام ملګرو ته ویم د واحد د صيغه چې ذکر شوی ده دعوت خدا الله دی او داغه د رسول صلی الله علیه وسلم. خدا تسنیه صيغه ذکر نشو چې دعواکم، الله ممرابلی دین طرف ته او پیغمبر مبارک هم تاسو دین طرف ته رابلی، دواړه مرابلی. نو د دواړو په دعوت باندې تاسو لبیک وایي. دا څه نه فرمایل اذا دعاکم. واحد صيغه د دې د پاره ذکر کیږي چې د الله دعوت هغه دی چې کوم د رسول الله دعوت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت هغه دی چې کوم د الله دعوت دی. والله ورسوله احق ان يرضوه. الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم زیات حقدار دی چې دوی دې رضا کړي شي. دا الله رضا پکار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رضا پکار ده. خو الله تعالی داسې ندی فرمایلی چې والله ورسوله احق ان يرضوهما. الله رضا کول پکار دی او پیغمبر رضا کول پکار دی. داسې فرمایل چې د الله جل شانه رضا هغه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا هغه ده چې کوم د الله تعالی رضا ده.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تاسو ته د الله د طرف نه نور راغله دی او کتاب مبین راغله دی. يهدي به الله من اتبع رضوانه. يهدي به الله دغه ځکه يهدي به ما نه راغله چې الله تاسو ته پیغمبرم راولېګلو صلی الله علیه وسلم او کتابم د درولېګلو. نو پکار دادی چې تاسو د دې پیروي کوي او هدایت قبول کوي، تاسو تابعداري کوي. تاسو خدا سي ندي فرمایلی چې يهدي بهما. الله جل شانه هدایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او هدایت د قرآن شریف بیل بیل ندی ګرځولی چې د الله بیل هدایت او د قرآن بیل هدایت ته، د پیغمبر بیل هدایت ته. نه د قرآن هدایت هغه چې کوم د پیغمبر علیه السلام هدایت، د پیغمبر علیه السلام هغه هدایت دی چې کوم د قرآن شریف هدایت دی. نو د واحد ضمیر هغه ځای کې ذکر کیږي يهدي به راځي، يهدي به ما نه راځي. مونږ او تاسو ته پکې پیغام چې اذا دعاکم لما یحییکم، تاسو را بلی هغه ته چې تاسو ته زندگی درکړي. نو ژوند مسلمان ته پس سره حاصلېږي، جهاد سره ژوند حاصلېږي، کتاب او سنت باندې عمل سره ژوند حاصلېږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک غلامه اختیارولو سره حیات حاصلېږي، داغه مبارک تعلیمات خپلولو سره زندگی نصیب کیږي. اذا دعاکم لما یحییکم، هغه مبارک تاسو حیات طرف ته راولي او کله هغه مبارک د دعوت د مخبل طرف ته واړولو نو بیا هغه ژوند چې دی هغه په ژوند باندې نه دی حساب. زندگی هغه زندگی ده چې هغه په تابعداري د دواړو جهانو د سردار مبارک کې تیر شي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په پیغام باندې مونږ او تاسو